دیو جنا مونږ ته تعلیم د امام غزالی رحمه الله فرمایلی احیاء العلوم کې چې کله تاسو چاراندام کې خپې وینځئ کنه نو تاسو دا وایئ چې اللهم ثبت قدمی علی الصراط المستقیم، اے الله زما دا قدمونه په صراط مستقیم باندې محکم او مضبوط کا، چرته ډګمګاهټ پکې را نشي. بلا لوی لوی خلق خویدلی دی. بلغم بن باغور نهمه پاره کې الله جل جلاله د یو بزرگ بیان فرمایي، الله دې مونږ او تاسو ایمانونه محفوظ کی. هغه بزرگ چې لاسونه به اوچت کړي آسمانونو دروازې به تر عرش پورې کولو شوي، لیکن الله تعالی فرمایي دا خر انا کمثل الحمار يحمل اسفارا، خرو کتابونه په ځان بار کړیو نه لکه د خر دنیا نه لاړو کافر لاړو. سپروا ساتي الله د چا د متکبر او د چا د هغه چې دینو د ټره پر الله تعالی سے پروا نہ ساتي. مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرد پا چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. زان بخوری کے علب اللہ جل جلالہ موتا تا کامیابی را کئی. اللہ دا چٹا پارا پروا نہ ساتی. صحیح شوا او توشتما پارا کہ اللہ اشارتن یا واقع بیانے مفسرین ورطا تفصیل سر ذکر کئی برسیسا 30 سال دا دی سڑی پا مخبان رو جاوا دیر شکالا خو دنیا نا کافر لاړو، دنیا نا کافر لاړ پس شی باندې غاوی رہی، پس شی باندې مونږ استاسو هغه چې دینو هغه توقع ده، پس شی باندې مونږ په الله باندې ځان درنو. 24 घंटे مو جمعات کی تیریږي، 24 घंटे مو مدرسه کی تیریږي، 24 घंटे د قران تلاوت کوي، انا 15 وخت پابندۍ سره صحیح آداب او شرایط او فرایض پورا کول سره منځ کوي. روزه او حج مو په کم نیت باندې دي، عمره مو په کم نیت باندې ده، پس شي باندې په الله غاوی رہی. ذهن تراله سړی خو سوچو کی کنه دې بیدار کړه. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي د ټولو نه بدترین خوب هغه چې په واعظ او مجلس کې وي. خیال دراغه کړه. نو بهر حال الله تبارک وتعالى دې زمونږ استاد سمجھ ته بهر حال خبر راولي. چینل کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ بذریعہ نوٹیفیکیشن ہم آپ کو آگاہ کر سکیں. شکریہ.